بسم الله الرحمن الرحیم. عمر بای دا زه چې اوس تاسو ماله د یو څو خبرو موقره لیله نو دا خبرې چې کوم دی دا مسله دا یوازې زه او ته نه د دې نه ټول قوم چې کوم دی هغه متاثره دی او هغه دا مسله ده چې د تېر شویو ډېرو کلونو نه زموږ دا ملک چې کوم دی دا د بدامنۍ شکار دی. دا چې کوم دی دلته بېروزګاري ده، دلته چې کوم دی نو فحاشي ده، دلته چې کوم دی مهنګایي ده، دلته د امن و امان مسایل دي. په دغه وجه باندې چې کوم دی نو زمونږ زه د جماعت اسلامي د ضلع مردان د شورا ممبر یم. د شورا د ممبر په حیث باندې زه د خپلې حلقې او خصوصا د ټول مردان ضلع عوامو ته چې کوم دی دا خواست کوم چې حافظ نورالرحمن صاحب د دې ټولو دا څومره مسایل چې ما ستاسو مخې ته کېښودل په د دې په سلسله کې به هغه په 7 اګست باندې چې کوم دی نو په مردان رشکه کې چې کوم دی هغه به د درنې پروګرام په دغه سلسله کې چې کوم دی نو سبا زموږ د رستم په صده باندې د ساولډیر نه او دغه شانتي زموږ د کټخړ د ګجرات مرګري هغه به راځي د موټرسایکلو د ریلې په شکل کې. نو زما د خپل رستم د عوام نه چې کوم دی دا خواست دی، خاص کر کوم دا ینګسټر چې دی په خپل موټرسایکلو باندې روزي او که نور هېڅ هم نشي کولی نو کم سے کم چې د حکومت ته د حکومت په ایوانونو کې دا کم عیاش پرسته حکمرانان چې ناست دي چې هغې د جګه صرف دا یو مثال به درکړم چې هغه د لیوي د پټرولو باندې چې کوم جګه ټیکس دی د لیوي په نوم باندې د دغه خلاف چې کوم دی هغه روزي نو که نور هېڅ هم دی چې د مزدور کار د جیب نه روزانه د 80 روپۍ کم جګه ټیکس زی کېدی شي د دې په نتیجه کې چې کوم دی الله تعالی د حکمرانانو په ذهن کې چې کوم دی دا خبره کینی او د دې نه لاس راکاږي او د عوام او د قوم چې کوم دی سلک ډېر دی ته ریلیف میلو شي. سړی سترګې غړی نو ورو پټرول ډیزل ګرانې دا عوامو لا خوب آرام کړی دی. د بجلۍ په بل کې ټکسونه بې انتهایي سیوایي دي. یاره یو غریب سړی دی کم از کم هغه سار رستم ته راشي او بازار ته راشي دیاړي کې هغه واپس نامراده واپس لاړ شي خپلو بچو له د وړو او د ګوړې او د چای غم نشي کولی. هغه به 10,000 او 20,000 روپۍ بل څنګه ورکړي د بجلۍ را ورو دا زموږ دا پیغام دا جماعت اسلامي دغه کړې ده. حافظ نورالرحمن صاحب د دې قوم یو اواز جوړ شوی دی او هغه د قوم یو دغه جوړوي چې به دا قوم رابغ شي. زموږ پښتانه قوم زموږ ټول پاکستان عوام دا مکمل طور په خوب باندې ودري. هغه صرف د دې د جګولو لپاره د دې د راویښولو لپاره خپل کوشش شپه ورځ هغه په ځان باندې یو کړي. زموږ هم دا درخواست دی په لاندې سطح باندې د جماعت اسلامي قیادت لګیا دی، کشران هم لګیا دي، مشران هم لګیا دي چې یاره بهي په دې ملک کې دا کم ناروا لوډ شیډنګ دا ناروا مهنګایي ده د لیوي او د بجلۍ د بلونو کې دا ناروا ټیکسونه دي. د دې اواز به څوک اوچتوي؟ پیپل پارټي په حکومت کې ده، مسلم لیگ په حکومت کې دی، پی ټي آی په حکومت کې ده، ایم کیو ایم په حکومت کې دی. آیا دا خبره به څوک